میلمه د بنو او د بنو نه مې رابللی و. زموږ سلسله لال پیرو کې د داسې ملغلرو تکلو چې کوم د خیبر پښتونخوا یو ښکلي تصویر جوړ کړي او په دغه تصویر کې د دغه میلمه ریکوایرمنټ بالکل برابر و. په اسانو ټکو کې به دا ووایم چې هغه ټول کوایف بالکل برابر و کوم چې زموږ د نوي پروګرام لال پیرو په فارمیټ کې بیخي فټ کیږي. دغه میلمه هم اعلی تعلیمي یافته و بلکې په تعلیمي لحاظ ډېر مخکې و ځکه چې سړی شپاړسمه کوي او هم ترلاسه کوي نو یقینا چې پرسنالټي به هم څه ډېره خاص الخاص وي. خیر په ذهن کې مختلف قسمه خاکې جوړې شوې وي چې د بنو دا میلمه به داسې وي او داسې وي. خیر اخر د بنو دا میلمه چې کله مو ولید نو په لاس کې د کتابونو بوسخه کې او په بل لاس کې هم څه شلېدلي کتابونه د مرګري په لاس کې وو. د بنو راغلی دا میلمه په خپل شخصیت کې دومره ساده چې د بیان نه بهر جوسه به تاسو هم وینئ راغې پېښور ته او د کلي په یو ځای کې زموږ څه میلمنو ځان ته رانږدې کړو. د سره خبرې کوم راځئ چې وک شو. अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें. असली अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें. तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री, काटलन, जिला मर्दान. بسم الله الرحمن الرحیم. لال پیرو کې قدرمنو نن را سره په دې د کټ په سر چې دا کم کس ناست یقین وکړي چې دا د دې معاشرې یو ډېر قابل شخصیت دی. دا قاري شهباز دی، تعلق یې د بنو سره دی. د شپاړسمې کړي دي او اومې روانه ده د سرحد یونیورسټۍ پېښور نه هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن کې. هسې ما دې کتاب ته کتل نو دا د لاس او د لاس خولو خوړلی دی. د بنو سره تعلق لري، نوم یې شهباز دی. د مدرسې نه هم فارغ التحصیل دی، خپلې د هغه ځای نه هم سند اخیستی دی، په هغه ځای کې هم ډېر ښه پوزیشن یې اخیستی دی. قدرمنو د چوکیداري کوي په شریکه باندې او د میاشتې یو 3000 روپۍ د پیسه کې هم راشي. د دې نه علاوه د بنو په یو پرایویټ کالج کې ټیچینګ هم کوي، یعنی پرایویټ استاز هم دی. د هغې نه موته 4000 روپۍ میاشت ملاویږي. ټوټل 3000 روپۍ د چوکیدارۍ او 4000 روپۍ د سکول 9000 روپۍ د ده ټول میاشت ګټه ده. شهباز بای د دغه 9000 روپیو نه چې دی کې دی خپل بال بچ هم پالي، 2-3 بچیانې هم دي. د هغې نه دی لږې شان پیسې بچت کوي او سبق وایي. نن سبا هم اوم شپاړسم د سرحد یونیورسټۍ نه روان دی هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن نه او د سره 2-3 خبرې کوم. Can you introduce yourself in English? Yes, why not? Respected sir, Yusuf Jan Saib and the other dear friends, Assalamu alaikum. My name is Shahbaz Khan. I belong to Shiva NWTD, but nowadays I am living in Banu from my childhood. I have completed 6 master degrees, such as and many other degrees and diplomas, such as DIT, B.Ed, DIT and such more and much more.
but I'm also jobless. I have completed. I have applied for more. I have applied for many jobs in many departments, but I haven't found the job yet. I'm also jobless. You completed your 6 masters in which subjects? I have completed my 6 masters in such as Arabic, MA Arabic, MA Pashto, MA History, MA English, MSc Economics, MA Pashto, and my MSc HP and MAd is in progress. Okay, tell me, Mr. Shehbaz, you are a qualified person. You are a teacher, and it's very surprising for me and also for my viewer that you are a watchman. So tell me, you are a teacher, and on the other side you are a watchman. I am a watchman in Bano for I have been this. I am doing this work for the 4 or 5 years in Bano, in Gala Mandi. But from this jobs, I have found only 4,000 rupees, 300 rupees in a month. Your total monthly your income is 7,000 rupees. Yes, I am also teaching in a tuition center. He gives me 4,000 rupees, and my total income is 7,000 rupees in a month. It's enough for an ordinary man, for you, for your family, because it's a very low income. It is very less, and my expenses are very more. But I am trying out. But I have no other facilities, and for this is I'm doing this job, my watchman job. شهباز دا راته ووایه چې په 2,000 روپۍ کمه ګزاره کېږي او دا راته ووایه چې ته شپږ شپاړسمې کې اووم دی روان دی نو ته د 2,000 روپو نه هم دغه پیسې والې او سته پیغه خپل د تعلیم دغه جاري ساتي اړه دې ماتېږي نه چې یو اړخ نه د مدرسې نه هم فارغ یې بل اړخ ته شپږ شپاړسمې اووم دی ورپسې روان دی خو په لاس درته ښکاري نه چوکیداري هم کې او د 4,000 روپو استازي هم کې نو دا دومره سټیم نه او دا دونه انرژي او دونه حوصله ده کې څنګه چې بیا دې هم سفر سټارټ کړی دی خلک یو شپاړسم دونه په تړتک کې د هغې نه پس هم چې ورته جاب میلو نه شي سړی لیونی کېږي ستا خبره د شپږو نه اووم شپاړسمو ته ورسو نو داسې څه څیزونه دي چې دا دونه موټیویټ او دومره حوصله درله درکوي چې وایه شابه وایه کېدای شي دې نه پس ته ایم فیل او پی ایچ ډي ته هم بیا اپلای وکړي Sir, ma yo ke tubaki lidari in Indian there was an Indian person. He was completed 12 master degrees. I have determined that and I shall break that record. Inshallah, I shall complete 20 master degrees. Inshallah. یعنی 12 دا ریکارډ مو ماته Inshallah, I shall break that record. نو هغه 12 کړي کشلې کړي 12 سي کړي زه inshallah shall. د انډیا Yes. څه غوښتنه لري یار ته خو ډېر قابل سړی نو چې ته مرګرو سره کېنې او هغه ستانه خبر شي نو به تا ته څه وایي څه حوصله درکوي سر بس ډېر زیات ډپارټمنټ کې سر ما اپلایګانې کړي دي او باقاعده په میرټ باندې انټرویو نه بعد په میرټ باندې راغلی یم سر هغې نه بعد سر زما اپروچ وي نه دې وجې زه پاتې شم که نه سر داسې چاته شوي دي چې انټرویو له تلې کوالیفای کړي دي او پاتې شوي سر ډېر انټرویوانو کې لکه سچ آرمي کې نایب خطیب باندې یو ورشوی وم په میرټ باندې په ټاپ راغلی وم ایجوکیشن کې 3 وره راغلم آی ټي ای ټي 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 کاری ډي ایم په دا پوسټونه باندې راغلی م سر خو هلته د پیسې د لالچ د وجې نه زما پوسټونه نور کسانو ته ورکړي دي سر اوس دا آرمي کې راغلی م کلارک باندې خو زما بس نه وشوم که نه کلارک باندې او نور د ډېر های کورټ کې راغلی م پروسس سرور او کلارک باندې راغلی و پروسس سرور باندې زما نه میټرک اسان وکړل هلته په ټایم کې زما چې ماسټر و د 2 کاله مخکې سره نو په هغې بیا څوک وشو سر زمون کلیوالان هلته وشول که نه هغې تعلیمونه ستانه زیات و هغې اتم ټرکې وي ایف وی که نه سر او سر ډېر کسان داسې وي چې ډي آی ټي نه وه ورسره کلارک ته بیا سلیکټ ستا کار ولې ونشي شهبازه سر مانی ځاني سر زما اپروچ نشته دی دې وجې نه زه سر پاتې شم او ما سر پوره ژغا نشته دی سر مدرسې نه هم فارغې سر 8 ګریډ اسلامیک ایجوکیشن سر ما کمپلیټ دی او ورسره حفظ قرات سندونه هم زما سره شته دي سر نو مدرسې سره هم هغه تعلق شته تړون شته زی راځي ها سر هلته سبا ما کله هلکان وي وړه ماشومان یا ته زه قرآن درس وایم که نه هغه نه چې چوکیدونه نه زه ما وایم بیا هغه نه بعد ټیوشنونو ته لاړ شم ټیوشن کوم هلکانو ته 8وي راسه 19th انګلیش ټیچ کوم 8وي راسه انګلیش میتھس ساینس دا هر شی ټیچ کوم ټیوشن هم ماشومانو ها بالکل سر ته چې په کوم مالت کې اوسې په کوم علاقه کې اوسې او خلک تا نه خبرېږي یا ته چې ته یو ځای کې کښېنې او خلک در نه خبر شي شهبازه نو خلک څه وایي
سره اکثره ډېر کسان هلته بنو کې چې راځي چې چوکیداره باندې مې چې ویني اف ایس سی کسان وي اف میټرک کسان وي سره ډېر راته وایي چې دا چوکیداره ولې کوي سره خو زه ورته وایم چې آی ایم کمپیل آی هیو نو مانی اینډ فار دیس آی ایم ډوینګ دیس ورک دې وجې نه زه دا جاب کوم که نه او دې باوجود خو سر لکه خپله لوز باندې پیسې ګټل الکاسب حبیب الله الله روزي کمانه والا الله تعالی کا دوست ہوتا ہے سر دی وجه نه خپل لکه خوري کوم خپل لازم نه خپل لازم باندې مزدوري خو دې مات نه دی شهباز نه سر ان شاء الله زما نور ډېر کوالیفیکیشن زړه غواړي ام فیل پی ایچ ډي وسره چې جاب مو وشي ان شاء الله ام فیل پی ایچ ډي وکوم کنه ګوره شهباز زموږ د معاشرې څومره ښکلی انسان دی او څومره قابل سړی دی چې په داسې حالاتو کې چې سړی خپل رزق نشي پوره کولی دا د کتاب خاوند یو نه دوه نه شپږ او شپږ نه اوومه شپاړسم ته ښه بیا د مدرسې نه فارغ صحیح ده څومره قابل هستی ښه بیا په دې باندې ډېر زیات خفه شم چې د خپل هر څه پوره کړي دي خو ګوره هغه پلیټفارم دته میلو نه دی یا دا وایم چې دی خو رسېدلی دی بام ته خو چې کوم د حق ته عادت نه میلو شوی په بنو کې جی ډېر زه به وایم د شهباز د بنو ستوري دی جی په دې سړي باندې په دې شهباز مې یقین وکړه دا د بنو ښکلا ده دا د بنو هیرو دی دا د بنو هغه قابل او لیاقتمند سړی دی چې د ده مرسته پکار ده د دې پروګرام په توسط سره چې کوم موږ سټارټ کړی دی هغې ته معلوم ورکړی لال په هیرو کې نو دا لال دی خو دا ایره کېدل نه دي پکار موږ له ستړي رڼا کول پکار دی او کله چې جواب راځي نو پکار چې د خپل حق میلو شي چې دا لال دی چې دی وپړقېږي دا مشال چې دی رڼاو کې دا قابل چې د قابلیت خور شي نو د بنو چې کوم اعلی چارواکي د هغې ته هم د هغې ام پی ایس ته بیا اکرم دراني صاحب دا غزې ډېر مخورز سابقه وزیر اعلی صاحب پاتې دی د پروګرام په توسط هغې ته هم دا ګزارش کوم چې دا ستاسو بچی دی د بنو هغه ټول مخورزو خلکو ته هم ویم چې شهباز یو عام سړی نه دی دا د بنو ستوری دی او پکار دی چې وپړخېږي د سره ودرېدل پکار دی ځکه چې دا زموږ د معاشرې ښکلا ده صرف دا د بنو سټار نه دی دا د ټولې پښتونخوا یو ډېر ښکلي منظرکشي کولی شي یقین چې کله د خبره کېږي زه چې دا دی ورډ ریکارډ ماتور غواړي چې زه به 12 ماسټر کوم یقین وکړئ د حوصلې ته چې زه ګورم 12 د ډېر کم یاد کړه د حوصلې د تعطري نه هم اوچتې دي انشاءالله شلو پورې هم تللی شي بس پلیټفارم پکار دی په 1000 روپۍ څه کېږي اسې سړي له خفګان خو ورشي که نه شپږ شپاړسمې کوم او بیا د چوکیداري کوم هم شپاړسم مې په سر دی د مدرسې نه فارغ دی بیا د هم په 400 روپۍ پرایویټ جاب کوم افسوس نه دی چې سړی اوس هم په لاس کې کتاب لري او بیا هم د شپې چوکیداري کې د قوم بچي ته بیا هم ټیوشن ښیي دا د حوصلې خاوند دی او شهباز سره ودرېدل دا په ټولو باندې فرض دي شاباشي شهباز بھائی پتا باندې ته زمونږ سرمایه زمونږ سټار زمونږ هیرو او زمونږ د معاشرې ښکلي تصویر جوړی چې په هغې ټوله پښتونخوا ښکلې ښکاري د دې هیرو د دې لال نمبر به تاسو ته په سکرین ښکاري ضرور د سره رابطه وکړئ د ټولې پښتونخوا یو ځلنده ستوری دی مشال دی پرېږده چې بړق وي چې ټوله پښتونخوا رڼا رڼا شي لال په هیرو کې